نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خواہشات پرېدا د دنیا په باره کې نو الله تعالی به تاسو سره محبت وکړي او خواہشات پرېدا د هغه سیس په باره کې کوم چې خلق سره دي نو خلق به تاسو سره محبت وکړي. حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ راوی وایي چې یو سړی راغلی او هغه تللو سره وویل چې یا رسول الله ما ته داسې کار وښایي چې دا زه هغه وکړم نو الله تعالی ما سره محبت وکړي او خلق هم ما سره محبت وکړي. په دې باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دنیا نه اعراض وکړه، یعنې د دې زیب و زینت ته او د دې مال ته شوق مه لره، ځکه چې کله ته په دنیا کې ننوځې نو بیا به د الله تعالی د بندګۍ نه غافل شي او کله چې ته د دنیا نه بې رغبتي وکړې نو تا ته به د الله تعالی د عبادت لپاره فارغ وخت میلاو شي. او حدیث قدسي د ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې الله تعالی فرمایي اے د آدم زویا زما د عبادت د پاره ته ځان فارغ کړه او وخت وباسه نو زبا ستا سینه د بې پرواهۍ او غنا نه ډکه کړم او ستا فقر او احتیاج به بند کړم، یعنې ستا لاس په د شغل او د کارونو ډېر زیات ډک کړم او احتیاج به دې لرې نه کړم. د دې وجې دنیا بې رغبتي چې دې ته زهد ویلی شي، دنیا نه بې رغبتي او قد تعلق وساتلی شي نو الله تعالی به محبت کوي، ځکه چې دنیا ملعونه ده. دغه شان که چېرې ته دا وغواړې چې خلق هم تا سره محبت وکړي نو چې کوم څیز د خلقو سره دی، یعنی مال د هغې نه هم پرهیز وکړه او په لږ مال ګزاره وکړه، د خلقو مخکې لاسونه مه خوروه نو خلق به په خپله تا سره محبت کوي، په دې شرط چې د باقي عباداتو هم پابندي وساتلی شي. انسان چې د دین پابند وي نو دنیا په خپله میلاویږي. په یو حدیث قدسي کې الله تعالی دنیا ته خطاب کړی او فرمایلی دي چې څوک زما خدمت کوي ته هم دغه خدمت کوه. الله رب العزت دې موږ له په دې حدیث ته اورېدلو باندې توفیق را نصیب کړي.